بسم الله الرحمن الرحیم. نن د سره دا ویډیو د بد نظر په باره کې شیر کوم او د بد نظر نه د بچ کېدو وظیفه ده. ته هم درخیمه چې کوم انسان دا وظیفه کوي نو دا به د بد نظر نه بچ کېږي. دا خبره یاد ساتئ چې دا بد نظر دا د انسان هم لګي او دا د فیری هم لګي. د ټولو نه خطرناک بد نظر چې دی نو دا د فیری دی. کله چې دا بد نظر په سړی باندې ولګي نو دا دومره خطرناکي چې دا انسان قبر ته رسي او اوخ چې دی نو دا کټوۍ ته رسي. دا دومره خطرناکي بد نظر چې کله په انسان باندې ولګي نو دا بد نظر د انسان په جسم باندې اثر کوي. د ټولو نه مخکې به د انسان کې حسد را پیدا کړي، بغض او کینه، بس هر وخت خلکو سره ورانه او هر وخت کې د خلکو سره جګړې کول. دویم د انسان په د جسم باندې چې اثر کوي نو هغه په عقل باندې کوي. انسان د عقل استخراب کی ښه ټیک ټاک انسان به او د انسان د عقل چې دی نو دا به استخراب شي، جګړمار بشي. دا انسان به بار بار جګړې کوي، په معمولی خبره باندې به جګړې کوي. دریم علامت چې دی نو هغه د اخلاق د انسان د اخلاق استخراب کی. خیسته اخلاق والا انسان به وکړي چې بد نظر شي د دې انسان د خیسته اخلاق چې دی نو دا به استراوالي او خراب به کی. دا علامات چې په کوم انسان کې و نو تاسو پوه شئ چې دا انسان بد نظر شوی دی. دا یو مولا لم مبوزي، یو قاری لم مبوزي، زره ته د هغې وظایف خیمه او دا وظایف شروع کړئ. انشاءالله دا بد نظر به الله رب العالمین د دنه ختم کړي. په دې ویډیو کې سره د بد نظر نه د بچ کېدو یو څو وظیفې خیمه. دا وظیفې به تاسو پر سکرین باندې ښکاري او دا وظیفې د ځان سره ولیکئ او دا وظیفې زده کړئ، دا یاد کړئ او دا وظایف ووایئ. انشاءالله تعالی د دې وظایفو په وجه باندې به تاسو د بد نظر نه بچ کېږئ. اولنۍ وظیفه خدا چې د اخرنۍ قل سورتونو تاسو وایي، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. د دې نه علاوه دویمه وظیفه به تاسو پر سکرین باندې ښکاري، دا وظیفه کوئ، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. دویمه وظیفه هغه دا ده، اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. اخرنۍ وظیفه راته د جبرئیل علیه السلام درخیمه. جبرئیل علیه السلام چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د بد نظر په باره کې کومه وظیفه ښودلې وه نو هغه وظیفه هغه دا ده، بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک. په دې باندې تاسو په خپل ځان دمولی شئ او په چا باندې چې بد نظر لګېدلی هغه قسم پې تاسو دمولی شئ او دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ. انشاءالله تعالی ستاسو دپاره به الله رب العالمین صدقه جاریه وګرځوي. السلام علیکم.